وإذ ابتلى إبراهيم ربه چې امتحان اخیستی و ابراهیم علیه السلام د رب خپل دا معنا خو ابراهیم مرفوع دی ربه منصوب وي نو دا معنا خو باطله نه شو ابراهیم داسې نه نو بیا به په دغه قرائت کې به دا وکړي چې ابتلا په معنا دعا دی وإذ ابتلى یاد کې هغه وخت چې را طلب کړی و ابراهیم علیه السلام رب خپل رب یې را طلب کړی و په کلماتو دا مطلب دی وإذ جعلنا البيت آیات کې هغه وخت چې ګرځولی و منګه البیت بیت الله مثابة للناس زه د ثواب د خلکو زه د مرجع د خلکو و امنا او امن د امن ځای هم ګرځولی و واتخذوا ونسئ من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نه مصلی زه د منځ وعهدنا الى ابراهیم وصیت کړو منګه ابراهیم حکم کړو منګه ابراهیم ته او اسماعیل ته ان طاهرا چې پاکه تاسو بیت یا به زمال الطائبین د پاره د ثواب کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع او د سجده کوونکو ابراهیم علیه السلام خو بانی د خانه کعبه دی لہذا په دې آیاتونو کې د خانه کعبه ذکر کیږي او د خانه کعبه اجر او ثواب الله ذکر کوي د خانه کعبه مقام ذکر کوي واتخذوا ونسئ من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نه مصلی زید مانځه د مقام ابراهیم نه زید مانځه ونسئ عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله سلام ته ویل چې یا رسول الله ته د مقام ابراهیم نه مانځه ته ودرېدې الله دا آیات نازل کړه هغه په موافقت کې امر وکړو مقام ابراهیم کې ودرېږه او د مقام ابراهیمي له طرف نه چې ودرېږي نو خانه کعبه او بیت المقدس دواړه یو شان دي تا ته راغله هغه مخامخ راغی ان طاهرا چې پاک کوي کور زما الله ګوره خانه کعبه ته کور خپل ویل دی چې ما کور پاک کوي دپاره طواف کوونکو وإذ قال یاد کې هغه وخت چې ویلو ابراهیم علیه السلام ربي رب زما اجعل وګرځوه هذا دا بلدا خار آمنا د امن چې د امن خان وګرځوه ورزق اهله او رزق ورکته اهله اهل دې ته من الثمرات د میوونه من هغه چاته آمن منهم چې ایمان راوړی دی د دیونه بالله په الله والیوم الاخر او په ورځ الاخر په اخرنۍ ورځ ایمان راوړی قال ویلو الله تعالی ومن کفر او هغه چا چې کفر کړلی په امتعه قلیلا نو زه به نفع ورکړم هغه ته قلیله ثم بس استروه زه به محتاج کړم هغه لره الی عذاب النار اور د عذاب د اور نه وبئس المصیر ناکاره ټکانه ده د جهنم وإذ قال ابراهیم ویل رب وګوره دا ښار اجعل وګوره هذا دا اشاره د واده مذکور ته چې ذکر شوی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم خانه کعبه او مکه مکرمه کې وادي وي وکړه دا الله دعا وکړه چې وګر ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې وګرځوه دا بلدن خار آمنا د امن خانه کعبه د امن خار وګرځوه دا د ابراهیم علیه السلام دعاګانې او د امن دعا یې مخکې وکړه اوس وروسته څه وایي ورزق اهله من الثمرات او رزق ورکته اهل د میوو نه نو رزق ورکه اهل دې ته د میوو نه رزق ورکه لهذا د میوو نه ورته رزق ورکه د رزق دعا وروسته کوي وإذ یاد کې هغه وخت یرفع ابراهیم القواعد چې پورته کولی ابراهیم علیه السلام القواعد بنیاد من البیت د بیت الله نه و اسماعیل علیه السلام ربنا دا دعاګانې کولې ربنا اے رب زمونږه تقبل منا تقبل کې زمونږ انک بېشکه ته چې انت ته السمیع اورېدونکی العلیم عالمې اصل شی قبولیت دی ابراهیم علیه السلام
او دارنګې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام خانه کعبه جوړوي. د خانه کعبې دیوالونه یې وران کړلي. ابراهیم علیه السلام خانه کعبه باندې کمر ایږدي، ګټ ایږدي. اسماعیل علیه السلام ولا ګټې ورکوي. لہذا خانه کعبه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړوي. دواړه دعاګانې کوي چې ربنا تقبل منا، زموږ نه قبول کړي، ځکه چې اصل شی خو قبولیت. او داسې ونه ویل چې واذ یرفع دواړه پورته، بلکې ابراهیم علیه السلام یې مخکې ذکر کړ، اسماعیل یې وروسته راوړ، ځکه چې د دواړو په دې بنا د خانه کعبې به د جوړولو کې د دواړو یو شانتي نه و. فرق خو پکې هغه فرق دا دی چې ابراهیم علیه السلام به پاس په ګټو په دیوال باندې ناستو او اسماعیل علیه السلام به د لښکرې نه ګټې ورکولې. لہذا خانه کعبه جوړه شوه. دواړه دعاګانې کوي، ربنا ای رب زمونږه وجعلنا مسلمین لک، وګرځې ته موږ لره مسلمین لک، دوه مسلمانه لک تا لره، ومن ذریتنا او د اولاد زموږ نه امتن امت مسلمتن مسلمان لک تا لره، وارنا تراوخې موږ ته مناسکنا احکام د حج زمونږه، وتب علینا او ته توبه قبوله کړې زمونږه، انک بېشکه ته چې الله انت ته التواب ډېر توبه قبلونکی الرحیم مهربان یې. دا دوه مسلمان یې دوه مسلمان، ځکه چې په دغه وخت کې چې دغه دوه مسلمانانو ځکه یې مسلمین یې ووایه. ربنا وجعلنا مسلم دوه مسلمانان، ځکه چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دغه ځای کې دواړه عباد وو، نور څوک داسې نه وو. نو ځکه دغه دوه دپاره خپل ځان دپاره دعاګانې او اولاد دپاره من ذریتنا امة مسلمة لک. ربنا اے رب زمونږه وبعث فیهم رسولا ته ولېږې فیهم په دې کې رسول منهم د هغونه یتلو علیهم آیاتک چې تلاوت کوي په هغو باندې آیاتک آیاتونه ستا، ویعلمهم الکتاب او تعلیم ورکوي هغو ته د کتاب والحکمت د حکمت، ویزکیم او پاکوي هغو لره، انک بېشکه ته چې انت ته العزیز غالب الحکیم حکمت والی. ابراهیم علیه السلام دعا کې چې په دې عربو کې رسول ولېږي، لہذا رسول علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د دعا قبول شوې دعا نتیجه ده. الله به کې رسول علیه السلام په عربو کې د دیو نه ولېږو. ومن یرغب عن ملت ابراهیم او نه ګرځي مخ ناړی د ملت د ابراهیم نه الا مگر من هغه څوک سفیه نفسه چې هلاک کړلی بېوقوفه کړی دی هغه نفس خپل، ولقد اصطفیناه خامخا موږ غوره کړلي هغه لره په دنیا موږ غوره کړی و هغه لره په دنیا کې، او بېشک هغه په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د صالحانو نه دی. ومن یرغب مخ ناړ د ملت ابراهیم نه الا من سفیه چې هلاک کړلی هغه نفس خپل، الا من سفیه چې بېوقوفه کړی دی هغه نفس خپل، الا من سفیه نفسه مگر دا چې ذلیله کړی دی هغه نفس خپل هلاک کړی دی. عبدالله ابن سلام دوه ورېرونه وو، یو مسلمه او یو مهاجر و، دواړه اسلام ته راطلب کړه. لہذا سلمه ایمان راوړ او مهاجر هغه انکار وکړ. دا آیات نازل شو. اس قال له ابراهیم ربه په هغه وخت کې چې ویلو ابراهیم علیه السلام ته ربه رب در اسلم اسلام راوړه، قال ویلو اسلمت لرب العالمین، ما اسلام راوړلی زه تابع یم لرب العالمین د رب العالمین ذات. ووصى بها وصیت کړی په دې دین او اسلام سره ابراهیم او ابراهیم علیه السلام بنیه زامنو خپل ته په دې کلمه باندې چې اسلم. ویعقوب او یعقوب یا بنی یا ای زما زامنو ان الله بېشک الله تعالی اصطفى لکم الدین غوره کړی دی ستاسو لپاره دین، فلا تموتن نو تاسو مه مړه کېږئ الا مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یئ. ووصى بها ابراهیم بنظام د ابراهیم علیه السلام تقریبا 3 زامنو، اسماعیل علیه السلام، اسحاق، مدین، زمزانو، سرح، نقش نومیو، نقشان، امیم، کیسان، سورج، لوتان، ناپیس دا زامن نمونو.
فلا تموتن تاسو ممړه کېږئ مگر په دې حال کې تاسو مسلمون مسلمانان یې. د دې آیت څه مطلب دی؟ مطلب دا چې تاسو به د مرګه پورې به اسلام باندې قایم دایم اوسېږئ. نو چې د مرګه پورې ته به اسلام قایم او دایم وي، نو چې تعالی کله مرګ په ټیم کې مړ کېږې ته نو لہذا ته په اسلام باندې مړ شي. ام کنتم یا وی تاسو شهداء گواه حاضر اس په هغه وخت کې حضر یعقوب الموت چې حاضر شوی یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ. اس قال لبنیه په هغه وخت کې چې ویلو ابراهیم علیه السلام زامنو خپل ته ما تعبدون تاسو څه عبادت کوئ من بعدي وروسته زمانه. قالوا ویلو هغو نعبدو موږ به عبادت کوو الهک د اله ستا او اله ابائک او د اله د پلرونو ستا چې ابراهیم دی اسماعیل دی اسحاق دی الهن واحدا اله یو دی ونحن له مسلمون او موږ خاص الله لره مسلمون مسلمانان یو. نحن موږ ام کنتم شهدا. یهودیانو نبی علیه السلام ته ویل چې ته خو پیژنې چې یعقوب علیه السلام کله مړ کېده نو وصیت یې کړی زامنو خپل ته په یهودیت سره ورته وصیت کړلی. الله دا آیات ویل چې په یهودیت سره یعقوب علیه السلام کله هغه خو وصیت کړلی په اله واحد سره. او الله چې هغه وخت چې یعقوب علیه السلام وفات کړی ای مشرکینو ای یهود تاسو چېرته وئ؟ تلک دغه امتون امت دی قد خلت چې به دا اخیستله تېر شوی ولها دغه امت دپاره هغه څه کسب چا کسب کړي او ستاسو لپاره هغه څه کسب تم چې تاسو کسب کړي ولا تسألون عما كانوا يعملون او تاسو نه سوال نشئ کولی د هغه څه چې وایي تاسو یعملون عمل کاو تاسو. وقالوا ویلو هغو کونو شهودا یهودیان او نصارا یا نصارا تهتدو تاسو به لار بیامئ. یهود نصارا او بداوي قل ورته وایه بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې اتباع وکئ د ملت ابراهیم حنیفا چې مایل دی د ادیانو باطنونه وما کان من المشرکین او نه هغه من المشرکین د مشرکان نه. بل ملت ابراهیم چې تابعداري وکړي د ملت ابراهیم. په دې ځای کې اشکال دی چېرې زموږ دا دین د رسول علیه السلام دین دا به مستقل دین دی ځکه چې الله چې تابعداري وکړي د ملت ابراهیم د ملت ابراهیم دا به مستقل دین دی. موږ وایو چې زموږ دین مستقل دین دی. رسول علیه السلام ته الله مستقل شریعت ورکړلی خو دا شریعت په ډېرو په اصولو کې د ابراهیم علیه السلام د ملت سره یو شانتي په ډېرو پورو کې هم دا ملت د ملت د ابراهیمي سره یو شانتي دی. نو د دې وجې نه بل ملت ابراهیم باندې حکم شوی چې تابعداري د ملت ابراهیمي تابعداري دې وکړه لهذا د دین د اسلام تابعداري به په خپله باندې کړي. دویم دا چې عربو به د ملت ابراهیم علیه السلام منودو دا هغه ملت یې منودو او دا زموږ په هغه په ملت یو. الله ویل چې د ملت ابراهیمي اتباع حقیقي وکړي دا لهذا دا اتباع د رسول علیه السلام د ملت. نو په دې کې الله ځکه ملت ابراهیمي ذکر کړلی. قولوا وایه آمنا بالله موږ ایمان راوړلی بالله په الله وما او په هغه څه باندې انزل الینا نازل کړی شوی په موږ باندې او په هغه څه انزل ابراهیم نازل کړی شوی ابراهیم ته اسماعیل ته اسحاق ته یعقوب ته والاسباط او اولاد د یعقوب وما او هغه اوتیه چې ورکړی شوی موسی ته و عیسی ته وما هغه اوتیه چې ورکړی شوی النبیون انبیاو ته من ربهم د رب د دیونه لا نفرقو من فرق دکو بین احدین بما بین دیو تن کی منهم دا دیونا ونحن منگا خاص اللہ لرا مسلمون گردن نها دیو. قولوا آمنا بالله. یهود و تورات سے حصے راوڑے آگا بیویل مسلمانان بے حیرانو شرط دا منگا تلاوت کو تلاوت نکو لہذا مسلمانان با شک شبہ کیوں چرا دې تلاوت منګه وکړو که ونه کړو او دا به د من جانب الله که نه وي الله جل شانه دا آیات نازل کړ چې آمنا بالله وما انزل الینا دا وایي. اسباط جمع د صبت دا اولاد د یعقوب علیه السلام ته او اسباط وي او دا په داسې دي لکه اولاد د اسماعیل علیه السلام کې چې
قبیلی دي دسی اثبات ماخوذ د سبد نه دی سبد هغه ونې ته و چې د دې ډېر خافونه وي نو لہذا اثبات چونکې دام ډېر اولادو د یعقوب علیه السلام ډېر اولاد نو ځکه دې ته او هر یو نه بیا خاندانونه جوړ شو آیا د یعقوب علیه السلام اولاد دا انبیا و که انبیا نه و په دې باندې به انشاءالله په خپل صورت یوسف کې به په دې باندې بحث راشي فإن آمنوا کچرتا هغو ایمان راوړل بمثل ما په مثل هغه باندې آمنتم به چې تاسو ایمان راوړلی په دې باندې فقد اهتدوا نو په دغې سره تاسو لار بیا مونته وإن تولوا او کچرتا تاسو وإن تولوا کچرتا دیو وګرځېده نو بېشکه دیو پی شقاق په مخالفت کې دي پس یکفیکهم الله زردا چې کافر ستاسو دپاره د دیو د طرفنا الله وهو الله تعالی السمیع اورېدونکی دی البصیر لیدونکی دی په دې جمله باندې اشکال دی په ان آمنو کې ایمان یې راوړ بمثل ما په مثل د هغه چې تاسو پې ایمان راوړلی یعنی تاسو ایمان پس راوړلی په قرآن او په نبی علیه السلام که د دغه په مثل باندې هغو ایمان راوړل نه هغه به هدایت یافته وي او حلال کې مثل د قرآن سره تورات انجیل مثل د نبی علیه السلام سره عیسی علیه السلام موسی سره نو لهذا چې د دې نه معلومه شوه چې دین عیسوي او دارنګې دین موسوي هغه منسوخ نه شو د تورات او انجیل منسوخ شو بلکې چې په هغو باندې ایمان راوړ فقد اهتدوا نو تاسو فقد اهتدوا نو دیو لار بیا مونته نو لہذا دا خو په کلام کې نصوصو کې تضاد دی او دا خو اتفاق دی چې تورات او انجیل په قرآن سره منسوخ دي علما د هغې نه ډېر جوابونه کوي بعضې خلک وایي چې مثل لفظ زاید دی په ان آمنو کې ایمان راوړي بما آمنتم به په هغه څه چې تاسو پې ایمان راوړلی نو لہذا علما ذکر کوي چې مثل لفظ زاید دی چې تاسو څنګه ایمان راوړلی داسې ایمان هغو راوړ نو دیو فقد اهتدوا نه هغو به لار بیا یو بعضې علما ذکر کوي چې دا مثلیت په دې کې دی دا مثلیت په ایمان راوړلو کې دی څه مطلب چې تاسو څنګه ایمان راوړلی دا تشبیه د هغو ستاسو د ایمان سره چې څنګه تاسو ایمان په نبي راوړلی څنګه په رسول باندې راوړل څنګه ایمان ستاسو متلبس دی دغه شانته ایمان دیو هم راوړ چې په نبي باندې ایمان راوړ او دارنګې پر قرآن ایمان راوړ نو دیو به لار بیا دا مطلب اکثر علما جو دا جواب صبغت الله رنگ د الله دی ومن احسن او څوک دی ډېر ښه من الله د الله نه صبغتن په رنګ کې بلکې هېڅوک نشته ونحنو موږ له د دې الله لپاره عابدون عبادت کوونکي وو صبغت الله صبغه رب رنګ ته وایي دا بدل د ملت ابراهیم نه تابعداري وکړئ د ملت د ابراهیم او تابعداري وکړئ صبغت الله د رنګ د الله اصل دا چې نصاراو به دا کار کاو چې دیو به خپل اولاد راغسته هغه به په اوبو کې ښکته کړو زیړې اوبه به وې بچې به چې د دیو پیدا شو هغه به په زیړو اوبو کې ښکته کړو او دیو به ورته معمودیه ویل چې دغه زړه اوبو ته معمودیه ویل چې په دغه کې به دیو بچی کله ښکته که پیدا به شو نو ویل چې با دا اوس نصراني شو هغه دی به ویل چې دا اوس په رنګ د نصرانیت مطلب دا چې دا رنګ شو په رنګ د نصرانیت باندې الله په هغو باندې رد کوي چې رنګ د الله ملت ابراهیمي دی ملت ابراهیمي باندې موږ ولې ولګوئ دا رنګ د الله دی دا حلیه د ایمان ده دا شکل د ایمان ده رنګ دا دی قل ورته وایه تحاجون بالله تاسو جګړې کوئ بالله په الله کې وهو د الله ربنا رب زموږ دی و ربکم او رب ستاسو دی ولنا زموږ دپاره اعمالنا عملونه زموږ دي ولکم او ستاسو دپاره اعمالکم عملونه ستاسو دي ونحن له مخلصون او موږ خاص الله لا مخلصون اخلاص کوونکي اصل شی هغه اخلاص دی
عمل دې لږ وي خو که په اخلاص. امام ترمذي یو حدیث راوړی دی چې په ورځ د قیامت باندې به یو سړی پیش د هغه اعمال به الله ته پیش ډېر اعمال به کړي الله به هغه اعمال راخلي هغه به نه قبلوي هغه به ورته دا خلک به ووایي چې الله فرشتې به وایي چې الله دا خو د دې نیکۍ اعمال هغه وایي چې دا زما د رضا لپاره نه دي کړي لہذا نن ورځ زه هغه عمل قبلوم چې هغه په اخلاص وي. نو د عباداتو اصل هغه اخلاص دی. قل اتوحاجوننا فی الله په دې کې اثبات د وحدانیت د الله دی او د دې کافرانو قدح د هغه قدح ذکر کیږي په وحدانیت کې او د مخکې نه د دې قباحتونه جنایات شناعتونه را روان دي. ام تقولون تاسو وایئ ولنا اعمالنا زمون ولکم اعمالون ستاسو دا ابتدا د ور خبره ده چې زمونږ عملونه زمونږ دي ستاسو بیا وروسته بل عمل په دارالاسلام کې نشته عمل اسلام کې یا به جزیه ورکړي. لہذا دا جمله بعضې علما ذکر کوي چې منسوخ شوي یا منسوخ نه ده زمونږ دپاره اعمال زمونږ د اعمالو تپوس به زمونږ نه کېږي ستاسو د اعمالو تپوس به ستاسو نه کېږي. دا مطلب ام تقولون یا تاسو وایئ ان ابراهیم بېشک ابراهیم و اسحاق علیه السلام و اسحاق و یعقوب او یعقوب والاسباط اولاد کانو هودا یهودیان او نصارا یا نصارا تاسو دا وایئ. قل ورته وایه انتم اعلمو تاسو ډېر عالمان یئ ام الله یا الله ومن ازلمو څوک دی ډېر ظالم بلکې نشته ممن د هغه چا نه کتمه شهادتا چې پټه کړله هغه ګواهي عنده هغه ګواهي چې ثابته ده عنده په نظر باندې ګواهي ورسره او دا ګواهي ورته رارسېدله من الله د طرفه د الله نه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی نه خبره د هغه څه نه تعملون چې تاسو عمل کوئ. ام تقولون په دې ځای کې د اهل کتابو یو بل قباحت ذکر کوي او دغه قباحت الله رد کوي. اهل کتابو قباحت دا چې دوی به دا ویل چې دا انبیا علیهم السلام ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام یا اسحاق دا ټول یهودیان یا نصارا حالانکه دا خبره د دوی غلطه وه. ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام خو د یهودیت او د نصرانیت نه مخکې تیر شوي نو لهذا دا څنګه یهودیان شو. قل ته ورته وایه انتم اعلمو من ام الله ومن ازلمو څوک دی ډېر ظالم ممن د هغه نه کتمه په دې باره خو موږ بحث مخکې وکړو چې پټه کړې کومه ګواهي د یهودو نصارا د اهل کتابو یهودو به یوه ګواهي پټوله هغه ګواهي دا ده چې د رسول علیه السلام صفات په تورات کې هغه صفات به دا په دیو پټول ګواهي دا وه چې دیو ته په تورات کې دا وه چې کله د اخر زمانې نبي راغی په هغې باندې به اسلام راوړئ د هغې اتباع به کوئ د هغه د دین اتباع به کوئ او دیو دغه ګواهي پټوله دغه به یې نه کول. تلک دغه امتون امت دی قد خلت چې په تاخیر سره تېر شوی دی لها د دغه امت دپاره ما هغه څه دي کسبت چې هغه کسب کړلي ولکم او ستاسو لپاره هغه څه دي کسبتم چې تاسو کسب کړلي ولا تسألون او ستاسو نه سوال نشي کولی د هغه څه کانو چې هغو یعملون عمل کړی و هغو. تلک دغه امتون دا د انبیاو تلک دغه یهودیان نصارا امت دی او دغه امت یهودیت او نصرت مخکې تېر شوی دی د هغه امت دپاره چې کوم کار کړلي هغه د هغو لپاره دی او چې تاسو څه کوئ هغه ستاسو لپاره دي. ولا تسألون ستاسو نه سوال نشي کولی د هغه څه چې هغو عمل کوي. د دې جملې له خو دا معلومه شو چې یو سړي د ګناه کار کاو نو د هغې متعلق ستا نه سوال نشي کولی ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر منع کوې نو لهذا دا جمله د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سره متضاد شو. مطلب دا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر به ته نه کوې
موږ د هغې نه جواب وایو چې د دې مطلب دا نه دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مه کوه، بلکې د دې مطلب دا دی چې دا یهودیان او دا نصارا مخکې تیر شوي دي، نو هغو چې کوم اعمال کړي دي مخکې کوم اعمال کړي د هغو متعلق ستاسو نه سوال نشي کولی، ځکه چې هغه امت خو مخکې تیر شوی دی. دا نه ده چې ستا په مخکې څوک ګناه کوي ته به په هغې باندې نکیر نه کړي، لہذا که تاله طاقت قوت هو نو د هغه ګناه باندې به ته نکیر کړي. دا مطلب دی چې ولا تسألون ستاسو نه سوال نشي کولی. دا هغه څه چې دیو کانو دیو هغو عمل کوي، هغو چې کوم عملونه کړي د هغو سوال نشي کولی. یا د دې مطلب دا دی چې ته هغه خپله فریضه ادا کړي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې، او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر باوجود هغه کومه ګناه کوي، لہذا د هغې تپوس تانه نشي کولی. په هغې کې ته بری ذمه یې، ځکه چې تا خپله ذمه پوره کړه، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی وکړه، یو سړی اوس ګناه کوي نو تا لره خو بیا په هغه باندې څه طاقت نشته، ته ولا عام سړی چېرې هغه د ګناه نه لاس ور وارته منې کړي، دغه طاقت خو ستاسو نشته. نو لهذا چې تا خپله ذمهواري پوره کړه او هغه د هغې باوجود هغه یو عمل کوي، نو لهذا د هغې متعلق ستاسو نه سوال نشي کولی. زه بس صدق الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم تقبل منا بقبول ويسر لنا وما يسر لنا اللهم يسر لنا صلى الله عليه وسلم.